امت خلاف ته خو چې کله بے نظیر صاحب دور راغی بے نظره وه که بے نظیره وه پوه شو که بد نظره وه د هغې دور چې راغی نو ماشاءالله مولوي صاحب ورسره ښه ښکلی اتحاد وکړو او تر اخیره پورې ماشاءالله بیا حلاله و بیا حرامه یا حلالو هر څه حلالو کتابونه لیکل وی دا حدیث کمزوري دي ځکه چې ځان له خو بیا کار کته نه چې روا کولې نه چې هغه دور راغی د هغې دور نه پسته بیا چې د MMA دور راغی نو د MMA دور کې دې ځای کې بریلی پسې ودرېده نو الله اکبر مونځونه کول ټولو خلکو بریلی پسې په ټوپۍ کې ودرول او بریلی به امام و شاه احمد نوراني هغه به امام هغه پسې به ولاړو اولام بیا او بیا ته نه دیوبندیت غریب نام که خیری پاتې نو بیا چې د هغې کې شیعهګانو سره یو کېدل نو هغه ټیم چې د شیعه او د سني فسادات جوړ شو جنګ ونښته نو شیعه کافر نه دی اوس هم دا وایي اوس هم وایي شیعه کافر نه دي هلکه قرآن درله نه مني ولې کافر نه دي دې ځای کې خو چې څوک قرآن ګستاخي وکړي نو ته پې وټونو له ښه ښکلې جلسې او جلوسونه جوړای لیکن هغه ټایم چې کوم نه شیعه مسلمانو او ګرځېدل به د شیعه سپورټ پې کو صرف د دې دپاره چې دی ته کرسۍ میلاو شي نو د هغې نه پسته د اوس رالل د یهودو سره یو شو نو هر څه په هیلو حلالیږي د یهودو سره یو شو د نسواراو سره یو شو او ماشاءالله مریم اورنګزیب هغې خو لکه چې سوچه لوري هغې خو لکه چې سوچه لوري یا یې لکه چې سوچن وسیي او یا لکه چې کوم نه نو مریم نواز خو لکه چې ده بلکل سکر ویری او یا یې خورځوي نو بیا مولیان راپاسي نو غریبان پوهېږي نو یره جي یو د ګوټ مولایي او یو وای د میدان مولایي د ګوټ مولا خو وظیفې مظیفې ورکوي که نه د میدان مولا خو چې میدان کې نو یې غله خو به کله ښځې به ورڅخه راځي او کله به چې کم نه نو راځي او دا ماحول به یو جوړ به هلکه بیا دومره پورې لاړ شي د ګستاخ بچي دی حد پورې لاړ شي و یاره چې پیغمبر و یم یو 40 کاله په کوټه کې ناست و نعوذ بالله لکه یو طرف ته د کوټې مولا ته سپک کتل او بل طرف ته 40 کاله پیغمبر د کوټې ګرځول اتا ته دا کم ځای نه رالل چې 40 کاله پیغمبر په کوټه کې ناست و خبر نه چې شپږ میاشتې وي که شپږ نیمې وي که 40 کاله و د دې نه خبر هم نه چې دا سوره او بیا ګستاخي هم کې او چې بیا میدان ته راووته نو بیا به ورڅخه وایي چې کوم دی نو ښځې هم راتلې بیا به ورڅخه وایي ښځې هم راتلې تی په ایمان ووایه چې پیغمبر سره داسې ښځې راتلې دا څنګه چې ستا دې مشر سره ناستې دي بیا خو ته دا وایي چې پیغمبر دا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم پدی ولا یبدین زینتهن پدی آیاتونو لکه چې پیغمبر او د پیغمبر په کور کې نعوذ بالله اډو چرته عمل لکه نه دی شوی دا بیا د پیغمبر ګستاخي کله چې مولا په نارواو باندې راشي دی بیا کوپیر غړی بچه صاحب استاذ محترم به وي کله چې مولا په ناروا دی کوپیر غړی دی بیا کوپیر غړی بلکل د هغه بی پایو روانیر غړي دا اوس دی دیله لګیا دی چې کینې زما مشر سره دا څنګه ناست دی مولانا یا سړی دا راشي نو ایله اسقات هغه به جوړې کړی پخوا یاد دی راته که نه نو بیا به چې کوم دی په هغې باندې حلال به چې کوم دی نو حرام به حلالول ځان له نو شومه خفه کېږئ مه دا شومې اوس هم ستاسو په دې جوماتونو کې خوړی شي